الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون من نميق يمزيان كن يا بفكري سود باش من نميق يمزيان كن يا بفكري سود باش أي زفر ست بخبر در هرچ باش زود باش درود شيخ اللهم صل وسلم كما تحب وترضى دي جمعه کی زمائی زانو چستا سوڑاندی کم بیان روان ده اغا فدی موضوع ده چی کامیاب کم خلق دی او منز کی چی تو ولار استا کیفیت حالت بسی قرآن کی اللہ فرمائی چی قد افلح المؤمنون
اوس تحقیق سره ایمان والا چې کوم دي دا کامیاب دي. قد افلح. اس کا تاسو سوچ وکړئ اذان کی مؤذن سوای حي على الفلاح حي على الفلاح. کامیابی تراشل اس منستا اللہ دا فلاح لقب ورکو. فلاح مانا کامیابی. دا فلاح لقب اللہ منستا ورکو. اس دی اذان کی دا کلمت ذکر علی چی حی علی الفلاح دا منز لقب شو. دی کی دیتا اشارہ دا چی دا منز بعینی ہی دا کامیابی دا او فلاح. بیا قرآن کی اللہ فرمائے کہ قد افلح المؤمنون. تحقیق سرا کامیاب شو ایمان والا. کم ایمان والا الذین هم فی صلاتهم خاشعون. هاغ ایمان والا چه دی منز کی ولاوی منز فاجز سره منز فتوازو سره منز فتوجو سرکڑی کنا توجه. قال ابن عباس الخاشعون المخبتون أذلاء. مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چھ خاشعون مطلب دا چھ عاجزی سر منز کڑی او دا خدای وراندی ذلیل ولار بی عاجزی سر. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. آغا خلق چاچی مارو دا ایمان سر سر نیک اعمال کرے او دا خبل رب راندی عاجزی کری کنا دا خلق جنت والا دی دیب جنت کی ہمیشہ ہمیشہ بھی. اس خاشعون عاجزی چی فی صلاتهم خاشعون منز چی خدای تب عاجزی ولاوی پولا توجہ یا خدای تی او سنگ بولاوی حتی
من لا تعرف على من يمينك ولا على من شمالك. علماء لکی داسی بپاجز والار منز کے مکمل توجہ بدخ بالخالق توی تا تبدا فتن لگکن عاجزی خضوع دیتا وائی چستا توجہ با اللہ توی دا بدر تفتن لگی چی دا خی طرف تمی چوک ولال دا گس طرف تمی چوک ولال دا منکا پا منز کی ولال اور چوک راشی خی طرف تا ادری دستر گو پا دی گوڑو نکی چوتا کپا کپڑوں او پی جاندائی خوشو کپا کپڑوں او نپی جاندائی نبی الگ دا مقدسی ورکو دا فلانای را غیخان که گست هفتو دیگی ام داغجا خوزو آغا دا چکا خی طرف تا دی چوک ولاوی تا تبا پتا نلگی چلامی چوک ولاوی که گست طرف تا دی چوک ولاوی تا تبا پتا نلگی چلا چوک ولاوی ځکه هلته ستا د زړه توجه او ستا د اعضاو توجه ستا د سترګو توجه مکمل چاته ده خدای ته ده ته خپل خالق سره لګیا یې ته خپل محبوب سره لګیا یې رحمان بابا فرمایي چې بل یو شغل یې پړ کې نه ځایږي بل یو شغل یې پړ کې نه ځایږي چې محب د خپل محبوب په مشغوله شي یو کس پا منز والا منز مجنون یو نیک موحد مسلمان تیر شوید مجنون مسلمان تیر شوید مجنون دا دی کس اڑان دی تیر منز والا را اولگی دی منز کی ولال دا مجنون تیدا سی دکا ورکو تسترگی نلری زب منز والا ریم تمی مخیتی مجنون ورطوی ما رأیتوک ما تنیل دلی چې دلته څوک صلات کمیټي ممبر ولاړ دا دې څنګه ونه لیدم دومره غټې غټې سترګې دي دي ته په غوسه څنګه دې ونه لیدم سترګې دې پټې دي ویل نه قصه بله ده او هغه داسې قصه ده هغه داسې خبره ده چې په هغه ته نه پوهېږي ځکه ستا دلته درد نشته ویل څه قصه ده ولې دې نه لیدم ویل ما کته نه لیدې زه مست وم د لیلا فمینا ما کتن لد زمستم د لیلا پمینا تا بزن لدائی کتمستوی د اللہ پمینا
مجنون ویزو مجازی عاشق یم فلیلا باندې د لیلا محبت کی داسی غرق وما غرق عشق شوق غرق است اندرین غرق عشق شوق غرق است اندرین عشق های اولین و آخرین مولانا روم فرمائے چه دی عشقی خزان غرق خور ننیوزه دا خدای او دا رسول عشقی بس دا اولین و دا آخرین و عشقم دا غد کنا کامیابی ام دے که دا مجنون ویل ماتن لیده زکت زد لیلا پا عشق غرق وما تا بزن لیده کتمستوی دا اللہ فمنا تا ویلز چرت اولیدما تخبل خالق حقیقی سر والعالی رابطه دی شروع دا خدای سر خبر اکڑے و بیا دیم زولیدم مال دی کرا کڑے کتا حقیقی عاشق وینو تابم زنلی دائی کنا ما کتا نلی دی زمستم دلیلا پمینا تابزن لیدائی کتا مستوئی دا اللہ پمینا بیا منز کی ولالی خبری چا سره کړي اوس یو خان یو مالدار تا ته دومره موقع نه درکوي چې تور سره خبرې وکړي که ته خبرې کړې اورې نه او بیا که تنگ شي بیا درته وایي بس که مړه چوپ که مړه دا خولې به دي اوهم د خولې نه دې غل راتویي تا ته دا موقع نه درکوي چې ته خبرې چا خان نواب سره وکړي اوس خدای هغه لوی ذات هغه مونږ ته دا موقع راکړې ده چې تاسو ما ځان ته مخاطب جوړ کړئ اسمع و ارى اسمع و ارى زستاسو خبري اورم هم ډېرې ښه او تاسو ما ته ښکارئ ګورم هم تاسو ما مخاطب جوړ کړئ الحمدلله ته ګوره منځ کې ولاړې خدای سره خبرې کړې لاس ته دیات کړی اچولې دی الله اکبر خدای ته ډېر لوی ذات د هر شي نستا نه بل لوی ذات نشته لاس ته دیات کړی واچولې خبرې خدای سره کړې لګیا الحمد لله رب العالمين طول تعرفنا طول خوب يعني خاص غالا لردي چې د ټول عالمونو رب خالق او فالم کید کنه بیا ورته وایه چې الرحمن الرحیم خدای ته ډېر لوی مهربان ذات ته بې انتها مهربان ذات قدرت هم شته قدرت هم لري د دنیا مالک خو ته
نور که څوک وایي چې زه باچا یم زه دا یم دا دروغ د آخرت دغه لویه ورځې مالک هم ته یې مالک یوم الدین خدای دغه جزا د ورځې مالک ته یې چې خلکو له به بدله ورکوې څنګه بدله به ورکوې فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره خدای که دنیا کی چا د ذره برابر نیک عمل کړی وي هم تبي بدل پڅو چند ورکړي کده ذره برابر ګناه کړی وي هم بت سزا ورکړي بیا وایي چې خدای زستا خاص بنده یم لکه لیڈر ته چې وایي چې جی میں آپ کا خاص بندہ ہوں میں نے آپ کی پارٹی کے لیے اتنی قربانیاں دی ہے کہ کسی اور کارکنی نہیں تھی اتنے جھنڈوں کو میں نے بنا بنا کر پورے شہر میں لہرایا اوپر وہ کھمبے کے اوپر میں نے چڑھ کر جھنڈے کو لہرایا میں آپ کی خاص بندہ اس دو ٹھولو کائنات و رب لیڈر تکتا خبر تکڑے ہم لیڈر یا اورنا نہ ملاقات در سرکڑی کنا کچرتا اچانک پیو سوراخ ورننی اسے خبر کے بیادر تائے چپ کر بکواس مت کر میں نے کبھی تجھے دیکھا ورته چې زماني کوم تاسو غړې دی پلار مې هم تاسو غړې دی زوم درته غړې چپ در اوس خدای هغه ذات چې ته لګیاې خبرې کړې الله وې خبرې کړه اسمع وارى او بندستا خبرې زه ډېر ښې اورمهم او ته ماته ډېر ښه ښکارې ته ورته لګیایې ایاک دا کاف خطاب لپاره ده لږ پښتو کې تا ته وایم ته اورې ایاک نعبد او خدایا من خاستا عبادت کرو دبل چا عبادت نکرو و ایاک نستعین خاستانا او رب منگ مدد غارو دبل چانے نغارو کنا د خدای تعریفونه دی بیان کو ځان د خدای خاص بنده ثابت کو اوس اصل درخواست ورکوي خدای ته اصل مقصد او اصل مضمون اصل درخواست دا ده چې اهدنا الصراط المستقيم او خدایا منتصد لارا اخیا اغلار باند بیا استقامت را کرکنا چغد دین اسلام لارا دا محمد لارا دا کنا صراط الذين أنعمت عليهم خدای دا خلقو لارا اخیا چپاغو باندتا انعام کریو چاگا چوکو کنا
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. خدای د انبیاء د شهداء د رشتونیو د اولیاء لارا توخیا کنه. غیر المغضوب علیهم خدای دا خلقو لار مرات خی چی پا غوبان استا غضب شویو چاگا یهودو فباؤو بغضب علی غضب وللضالین. خدای دا گمراه خلقو لار مرات خی چاگا عیسایان دے دا سرنوال اخپو پوری سر دیم دا یهودو عیسایانو جوڑ کرے دے لباس دیم دا یهودو عیسایانو دے دا کور نظام دیم دا یهودو عیسایانو دے دا سرنوال تخپو پوری یهودی عیسائی و بیا پا منز کی وائی چی غیر المغضوب علیہم والضالین. خدای دو یهودو عیسایانو لار مرات خیا بخبل سر تاپا یهودی ہر شکی دی مشابات یهودیانو عیسایانو سرد. جناب رسول اللہ عبادت کیوں یہود و عیسایانو سرا مشابہت نکو او تا ہر میدان کی یہودی ہم یہ او عیسائی ہم یہ تا خبیت دروغ ہوئے چی خدای تا درخواست سر گئے دے درخواست کی خود تا بیا دروغ چند نوار میں داو چی گورا خدای دا موقع تا درکا چی ما ځان ته مخاطب جوړ اوس ته چې خدای سره خبرې کړې لګیا یې ستا به مکمل توجه خدای ته زړه سره اعضاو سره دې ته خشوع وایي. خشوع دا ده چې هو الاعراض عما سوى الله والتدبر على ما جرى على لسانك من ذكر وتلاوة. خشوع عجزی تی توائی چی دا هر شلبستا توجه کٹ شی تما سوى الله صرف پر رب تبدی توجه او چستا پا جبت شئی جاری ده چاہا دا قرآن تلاوت تا اذکار دی اغا کی بتا سوچ فکر کلی چیزا دوائی ایاکا نعبد و ایاکا نستعین دیت سا مطلب دا دازت سوال اہدنا الصراط والمستقیم دازت سوال اسمان پا منز کی والاریو توجہ خدای ته نه خدای ته نه باز داسې وي چې نیت وتړي بیا ګوري چې دا مونځ ته څوک وړاندې شوی چې بدی پوه شي چې دا خوا د جومات امام صاحب وړاندې ده بیا څه نه وایي او په دې مونځ کې ورته ګوري چې دا خو امام صاحب نه ده دا خو مؤذن وړاندې شوی ده یا دې محله کې
बल चौक मौलवी साहब या कारी साहब या आम दीनदार मुसलमान मुंज तवड़ांदी शवै सलाम बोलें मना साहब छड़ दो मना साहब छड़ दो हम अजीम बलि उड़ांदी शवै दादा महालिफ राना मोली साहब बलि उड़ांदी शवै दा कारी साहब बलि उड़ांदी शवै दा बल आम दीनदार मुसलमान दा बलि उड़ांदी शवै وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر جناب رسول الله فرمائل چې په هر نیک پسې او په هر ګناهګار پسې منځ کړئ کنه صلوا منځ کړئ خلف كل بر هر نیک پسې وروسته منځ کړئ وفاجر اور هر ګناهګار پسې منځ کړئ ستا منځ قبلېږي اوس که یو مسلمان منځ ته وړاندې شوی دی منځ کړي او ته رالې چې دا نه بیا چا مخکې کړو دا چا مخکې کړو چې دې پسې خو زمونږ نه کړمه دې پسې خو زما مونږ نه صحیح کېږي دا تا تکبر و دا تا تکبر وکړو تکبر هغه عمل ده چې خدای به دې چرته معاف نه کړي هر څوک چې وړاندې ده نیت پسې تړه منځ پسې کړه تا چې اوس جرم کړی دی پولیس والا دې ونیسي د انګریز عدالت کې دې پیش کړي یو جج هغه کونه کې ناست ده بل هغه کونه کې ناست دوه جج ته هلته دا ویلی شي چې زه دې جج پسې دې جج باندې فیصله نه کړم په هغې کړم دا ویلی شي که تاڼې ته دې بوځي جیل ته دې بوځي او جیل کې پولیس والا را اولګي قادیانی کافر وړاندې ودروي د قادیانی نه امام جوړ کړي تا ته وایي مونځ پسې وکړه ته پسې اقتدا کړې که نه کړې کافر پسې اقتدا کړې خپل جماعت محله کې مؤذن قاری بل عالم عام دیندار مسلمان پسې اقتدا نه کړې خبرې کړې چې دا چا وړاندې خدای جوړه دې نه خو دا فتح ولګېده چې ستا دې لاندې ځای کې ستا دې کونه کې تکبر ده داسې دې عامو مساجدو کې چې لاړ شئ بیا چې کومو جماعتونو کې کمیټیانې دي الله اکبر اخو بیا دا فرض نه چې صرف امام صاحب یا مؤذن به بل به نه وړاندې کېږي د رسول الله د حدیث خلاف رسول الله هر چا پسې منځ کوي کوم جماعت چې د کمیټۍ قبضه کې وي هلته ته منځ ته نشي وړاندې کېدی ځکه کمیټۍ والو پابندي لګولې د ځان خدایان جوړ کړي او جماعت دا عدالت ته مونږ چې دا لاس بره کړو چې الله اکبر دا هم لاس تات کړی لاس هم اوچت کړو چې خدای ستا نه بل لوی ذات نشته دلته چې وتړ دا هم ځان تات کړی واچو لاس تړلی خدای ته ولاړ د خدای عدالت کې ولاړ یې
دا دماغ کې دده چې وهو معاکم اینما کنتم چې خدای ما سره ده ما ګوري حاضر ناظر ده بیا د خدای عدالت کې شور جوړوئ تاسو ورشئ دې نورو جماعتونو کې څه حال وي او زمونږ جماعت کې زما باندې خو څوک شور کړای نشي که چا کرت وکړو په دې ډنډه به پړک ترې نه وباس او که زه نه وم دې جماعت کې دې جماعت کې که مؤذن وړاندې شو که څوک قاري صاحب وړاندې شو که څوک مولوي صاحب وړاندې شو که په تاسو کې څوک وړاندې شو نیتونه به پسې تړئ غلی به ولاړې ذلیله دا به نه د ودرېدو وخت کې وایې نه به بیا وروسته دا وایې چې دا څوک وړاندې شو بجلیګر ملا کہا ہے وہ فلان کہا ہے بجلیگر ملا ستا ملازم دا قاری صاحب ستا ملازم دا قاری صاحب ستا دنیا میرا دا دلتا بیا تداوائی کار څوک وړاندې شو پسې بندیت کړی جماعت کې کدي کړ څوک ما ته فتح ولګېده دې ډنډه به یې پړک ترنه وباسم داسې بې غیرتۍ جماعت کی دا جنگ ازر اعظم خبری تکڑے ملازمه مسئلے تا جماعت کے کڑے کار چا پسی اقتداء نسلی کے دائی ما با پابندی لگا ولی کار چا پسی من نکی دائی ما با دالتا بورد لگا ولی وی چه خبردار بل چا پسی اقتداء نکڑ اس رسول اللہ فرمائی چی صلو خلف کل بر و فاجر ہر نیک او ہر گناہگار پسی منز کوئی ہر چاہ پسی منز کوئی تب یہ وائی چی دے پسی من نکی گی دے پسی من نکی گی ستا منز سا منز ستا منز منز دا تا خود چیزا اس اگورم زما دا یقین دا ختم بدیل نہیں شوی لکہ ہندو سنت شوی بنے تب یا خبری کرے دادا صرف تاستا نوائی دادا ما خبری دیر خلق آوری دا ہر جماعت دا ہر علاقے مقتدیانو دا خبری کر انورو تو زمان ڈھنڈا نرسی تاستا خود رسی اور ہر امام تا سماتا وسیعت تا چی ڈنڈا زان سر اساتی زان کی داس غیرت راولی لکا مونا صاحب چرا وسته ہو مقتدی تا چی سرخ کتا نکڑی ہر امام تا زماتا وسیعت چی مقتدی تا سرخ کتا نکڑی مقتدی بھی وقف بھی تعلیم ہے تا مقتدا ہے اگر تا پس رستا دروان بھی زان نو رستا کوا رازق چوک تا اللہ دا رزق اللہ سرد دا مقتدی پا کونه کی رزق نشتا دا مقتدی پا کونه کی عزت نشتا تعز من تشا و تزل من تشا ہر چیز خدا الہاس کی دی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین